أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. دا سورة فاتحة دا او پدی کی وہ آیتون دی او دی سورت تا مکی سورت یلشی قرآن پاک څخه کله سړی کولو کی نو بی ګوري سورة الفاتحة مکیة آیاتها 7 ورکوعها 1. مطلب داغه دا چې داغه سورت نما سورة فاتحة دا او دا سورت په مکی مکرمه کې نازل شوه ده. رکوع یو دا ورکی آیتونه ودی ورکی. بهر حال ترجمه به مو کوو خدازونه کې یو څو ضروری خبرې دي. سورة فاتحة قرآن پاک کی پدی کی ډېر زیات خصوصیات دي. اول لا چې قرآن پاک اندی سورت سره شروع کیږي. دویم دا چې الموز هم اندی سره شروع کیږي سورة فاتحه سره او د نزلیدلو په اعتبار سره اټول اولنې سورت انداغه څنګه مکمل نازل شوه ده. یعنی که اقرا بسم ربک الذی سورت اول نازل شوه هغه پورا نه ده شوه. هغه څو آیتونه نازل شوي دي بیا سورة مدثر یا د نور سورتونه لګ نازل شوي. خو اول څه پورا نازل شوه سورت هغه سورة فاتحه ده. اگر چې اول هغه آیتونه نازل شوي دي هغه سورت به پورا نه ده شوه. پورا ته سورت نازل شوه هغه سورة فاتحه ده. نو کوم صحابه کرام څنګه دای چې اول څه نازل شوه هغه سورة فاتحه ده. یغه مطلب غالبا انداغه ده چې پورا سورت یو نازل شوه ده هغه سورة فاتحه په یو ځبني پورا مکمل نازل شوه ده. دویم خصوصیت دې سورت دغه ده چې دې سورت یو حیثیت د سیدا چې پورا قرآن پاک دی پر د متن ده او نور قرآن پاک دې پر شرح مثال لري. چا هغه دې واجنه پورا قرآن پاک کوم مقصد دي سغا ایمان اور اعمال لا یعنی روح قرآن پاک کی کوم مقصد بیان شوی یو ایمان د بل اعمال دي او دا ورو شنو بنیادی کوم اصول دي صدا ایمان او اعمال لپاره کوم شی ضرورت تا هغه په اندی صورت کې بیان شوی دي. یا دې واجنه سپدی صورت کې اکثر دي لپاره کوم سره د قرآن پاک د تعلیم حاصلولو یا د قرآن پاک د تلاوت یا د قرآن پاک د مطالعه شروع کول غوړي نغه لپاره یو خاص هدایت دي کې ملو دي. سکله تاسو دا کتاب خپل مخ ته کې دي نو کوم مخکینی خیالات دي مخکینی نظریات دي هغه نه به ذهن خلی کې او خاص د حق لري حاصلولو لپاره به کوشش کې نو الله تعالی نه بدا د اوکه چې خدای مو ته کسی د لار وخی. نو په دې سورت شروع کولو کې دی حمد او ثنا او تعریف نه بعد دی الله تعالی په دربار او پر برګه کې دغه درخواست کول دي چې الله ته مو ته هدایت وکي او د دې درخواست په جواب کې بیا ورسته یل څه شي هغه جواب دغه ده چې الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. هغه هدایت هغه سیده لار هغه دغه ده څه کوم څه غوړي په دې قرآن کې موجود دي. گویا کې الحمد ته متن شو د ورسته ټول قرآن دا ته شرح شو لای قسم ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قسم د په غزوت باندې چې قبضه کې دی موضوع ده چې د سوره فاتحه په شون دي نه په تورات نه په انجیل نه په زبور او نه په خپل باندې په قرآن پاک کې دا نوم صورت بل نه نازل شوه دي په شون دي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د سوره فاتحه د هرې بیماری لپاره شفا ده. سوره فاتحه ایوانما په حدیث کې سوره شفا هم رغلی ده. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قرآن پاک اټولو سورتونو کې عظیم ترین سورت هغه الحمدلله رب العالمین ده.
اوس الحمد نه مخکې په قرآن پاک کې بسم الله الرحمن الرحیم راغله ده په دې باندې د ټول اهل اسلام اتفاق ته بسم الله الرحمن الرحیم په قرآن پاک کې په سوره نمل کې کوم راغله ده هغه سورت کې نه کوم بسم الله راغله ده هغه سورت جز ده د سورت حصہ ده په دې باندې ټول اتفاق ته سوا د سوره توبه نه هر صورت په شروع کې یعنی قرآن پاک کې 114 سورتونه ایو صورت نه علاوه سوره توبه وتل شي دې شروع سر کې بسم الله نه لیکل شوی نور 113 سورتونو په شروع سر کې بسم الله لیکل شوی دا په دې کې د ائمه مجتهدینو اختلاف ده آیا دغه بسم الله څو سوره فاتحه سره یا نور سورتونو سره مخته لیکل شوی یعنی لیکل شوی دا آیا دا بسم الله دغه سورتونو حصہ دا جز دا اور کنه دا دي کې اختلاف ده نه امام ابو حنیفه رحمت الله مسلک داغه د بسم الله سوا دی سوره نمل نه کوم سوره نمل کې رتی انه من سليمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم اغه کې داغه بسم الله دی اغه سورت جز ده بلکې دا کوم سورتونه اغه مخکې بسم الله رغلیا نه دا دی سورت جز نه ده بلکې دغه کې د بسم الله زون د خپل بیل آیات ته چې هر یو سورت په شروع سر کې لیکل شي دی لپاره چې د مخکینی صورت دی ورسته صورت نه جدا کی فصل وکړولي دې لپاره دا بسم الله نازل شوی دا او دا بسم الله ویلی نازل شولا نو دا اهل جاهلیت په دور کې هغه عادت دغه څنګه خپل کوم کور شروع کول نو د بوتونو نمې به وتخستلی بوت نما به وخستلا نو به هغه کور شروع کولو نو دغه د جاهلیت د کوم رسم ودی ختمولو لپاره قرآن پاک کې اټول اولنې آیت جبرئیل علیه السلام وروړلو او هغه کې انداغه او ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرآن پاک د الله تعالی نامې سره شروع کا اقرا بسم ربک ته د الله تعالی په نامې سره شروع وکا نو علامه سیوطی رحمت الله فرمایي سو قرآن پاک دین علاوه نور هم څه سوره آسماني کتابونه هغه هم بسم الله سره شروع کول شو هغه کې بم یعنی بسم الله او د الله تعالی نامه ورکه خستله شولا او بعضی علماء چې بسم الله الرحمن الرحیم دا د قرآن پاک او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت خصوصیت ته دا بسم الله الرحمن الرحیم کوم الفاظ دي دینه مخکې امتیانو ته نو ملو دا دی امت ته ملو دي او ته کوم حدیثونو کې راځي مخکینی امتونو کوم کتابونو هغه بسم الله سره شروع دا اختلاف راغلو نو تطبیق داغه دا هر یو آسماني کتاب د الله تعالی نامې سره شروع شو دا خاصونه کې کوم د الله نامه وا هغه کې بسمک اللهم یل شو قرآن پاک او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت ته الفاظ بدل شو بسم الله الرحمن الرحیم نو ټیک ته هغه کتابونه هم په بسم یعنی الله په نامې سره شروع الفاظ ته دا نه دا غنو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت دی پاره دا بسم الله الرحمن الرحیم الفاظ مختص شو دا خصوصیت دی امت نو بسم الله الرحمن الرحیم څخه نازل شولا اندا الفاظ اختیار کړو او همیشه دی پاره دا سنت جری شول څو بسم الله الرحمن الرحیم یې قرآن پاک کې زوی په زوی باندې دا هدایت تا ستو حکم کور هم شروع کړي دی الله تعالی نماو تخلی یعنی بسم الله الرحمن الرحیم یې اکثر شروع کړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي هر هغه کور څخه مهم ده اهم کور ده یا یو کور ته شروع کړي هغه د پر تاسو بسم الله یې او کچې ته بسم الله متونیلا هغه کور به برکت وي یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي سکه تاسو د کور دروازه بندې یا للټین بندوي یا بجلی بندوي بسم الله وته آئے یا لوخه هغه باندې پوسنه سار کې دوي دشکی باندې سار کې دی یا بل چی باندې نه بسم الله وته آئے ټیکاله خوره بسم الله وته آئے او بس کې بسم الله وته آئے او داس کوي بسم الله وته آئے سورلې باندې سوريږي کګوډي تخیجه هر څه کوي اخته بسم الله آئے بسم الله الرحمن الرحیم یل دغه دیدی بار بار قرآن او حدیث کی دیدی په بری کی ترغیب اور هدایت رغلیا اسلام هر کور کولو کې د الله تعالی نامې شروع کولو هدایت فرمایله ده چې د انسان پورا ژوندۍ روح د الله په طرف ته ووړي هغه قدم په قدم دې خبرې حلف او د وفاداری تجدید وکي چې د مو وجود مو هر یو کور د الله تعالی اراده نه بغیر نشي کېدله او د هغه مدد نه بغیر نشي کېدله د هغه هر یو نقل د هغه هر یو حرکت معاشي دنیوي اټول کارونه دا بغیر د الله نه نشي کېدلی چې دوی ته بسم الله یای نه دغه به بیا عبادت جوړیږي عمل سوره مختصر ده بسم الله الرحمن الرحیم وړه غندي کلمه ده نور کې وخت لګي نور باندې خرچا کیږي نور کې څه مهنت لګي او فایده څه ده چې دا
دوره لویه فایده ده ځکه دنیا هم ویلي نه وي څه ته بسم الله ورته وایي الله پاک به د دین جوړ کړي. یو کافر هم خوراک کوي کافر هم سکو کوي مسلمان هم خوراک او سکو کوي خو د مسلمان خپل ټیکالي سره څه کله بسم الله الرحمن الرحیم اقرار وکي دا ټیکالي ولا خوراک دغه مړې ایدي لپاره عبادت جوړ شي ویلې دي کې دا مخړول دي اختلاف ده سګوره دا مړې څه کومه کنه دا ته د سنې سر نه درغلي بلکې د دې په تیرولو کې اسمون زمکي المرسترګه سپوږمۍ ستوري او هوا فیضو څو مخلوقات دي یغه ته کتونه به په لکو انسانانو مهنت هغه باندې لګیدل ده به هغه حاصل کړي شي دا د ایمو په واس کې نه وته دا شی مو حاصل کړو دا نو رغلو مو ته د کوم نن څه تیور ملويږي خو دا د مو په واس کې نه و ځکه ته بسم الله الرحمن الرحیم رشي څنګه ټول خبرې تر یو دي کې صدا د مو لوی الله په مو باندې یو احسان ده. نو دا دوره مرحله په تیر شي هغه بعد انسان یو مړې یا یو غړپ تی ابو دا کوي مؤمنم او بس کی کافر هم او بس کی مومن هم خود سملی کافر هم سملی مومن هم سی کافر هم سی مگر مومن سمستانو نمخ کی رب یعنی بیداری دل نمخ کی سپودی واقعی دو دی اللہ تعالی نما اخلی بسم اللہ الرحمن الرحیم وی دو دی اخپلی ربیتی یو قسم تا تزول او تجدید وکی سدی سره دا اٹول دنیاوی اور معاشی ضرورتونا دی اللہ تعالی ذکر ہوتا جوڑ شی عبادت ہوتا جوڑ شی بیوتا لکلی شی مومن څه کله په سورلې باندې سوريږي نو بسم الله الرحمن الرحیم وای گویا کې دا دې خبرې ګوي دا صدا سورلی ایدی پیدا کول دا موتر رسول دا ایمو په قبضه کې رکول دا د ایمو په واس کې نو ایمو واس نه بارو الله جل شانه دې جوړون کا دې نظام بربرون کا چوچې تن لګای راوړه چووس باندې وړي مختلف قسمه کرونا او کریګر ورکې استعمال شول ټول شو نه تیورلو به دا ایمو په خدمت کې ولګیدلو او بل خبر ده کومي پیسې سوال کېدلې دا پیسې هم دی الله تعالی یو قسم ته مخلوق ته چې دغه کارونو دی واجب نه مو ته پیسې ملو شولې کني ور دا شون مو ته نه ملويدلو نو لہذا د بسم الله الرحمن الرحیم دا یو لوی نسخه ده ستمبانا خوري د تسنا جوړوي فلله الحمد على دین الاسلام وتعلیماته د قرآن پاک تلاوت شروع کول نه په اول کې څنګه ته قرآن پاک زوم ته مخته کی دی شروع کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بیا پس بسم الله الرحمن الرحیم یل سنت دی ماس تلاوت کې یعنی تو تلاوت شروع کړه د اعوذ بالله د سر کې ویل بسم الله د سر کې ویل تلاوت شروع کړه اوس کې سورات ختم شو دي زونه کې به بسم الله الرحمن الرحیم یای دا سنت دی بیا بل سورت ته اعوذ بالله یل سنت ندی نو سوره تو تلاوت شروع کړه په دې دوران کې سوره براءت تر ورسېدلې سوره توبه تر ورسېدلې نماز تلاوت کې ته کله دا سورت ورول دي چې ته بسم الله نه ویلې ازو کې بسم الله لیکلی نه شي کچې ته تو قرآن پاک څنګه خلاص کړلو اول نه ته سوره توبه تلاوت شروع کړي به ودی چې اعوذ بالله هم یای بسم الله به هم یای دا اعوذ بالله بسم الله دی سورت دی پر نه دا اعوذ بالله بسم الله دا د قرآن پاک دی تلاوت شروع کولو دی پر ویلې سکره د قرآن پاک تلاوت ته شروع کړي ازو کې به اعوذ بالله بسم الله یای نو دا ګویا کې شروع دی پر دی نو تعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یل قرآن پاک ارشاد ده فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم یعنی څکره تاسو د قرآن پاک تلاوت کړئ دی الله تعالی پناه غوړي شیطان مردود نه شیطان رټلی شي وینا قرات قرآن نه مخ کی یعنی ته قرآن پاک تلاوت شروع کړئ دی نه مخ کی اعوذ بالله یل په اجماع دی امت یعنی ټول امت په دی باندې اتفاق ته صدا سنت ته چایا غا تلاوت المنځ کې دا یا المنځ نه بار دا کته المنځ کې اول څنګه دنیا وتړلو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا ځکه هم او کدی نه تلاوت قرآن پاک عام تلاوت کوي بار اعوذ بالله او تیل د سنت دی نو اعوذ بالله څکم دا د قرآن پاک تلاوت سره خاصه دا اعوذ بالله به صرف قرآن تلاوت سره دی نه علاوه کنور کرونه ته کوي خوراک کوي اسکو کوي نور څه کور کوي اخته اعوذ بالله یل نشته دی اخته بسم الله یل سنت دی کله چې د قرآن پاک تلاوت کول شي پاغه واکه به اعوذ بالله بسم الله اردوړ یل شي په مازی تلاوت کې څه کله یو سورت ختم شي بل سورت شروع کیږي سیوا دی سوره براءت سوره توبه نه هر سورت د پاره په شروع کې بسم الله یا اعوذ بالله یل ذرات د نشته دا سوره براءت کچتا ماز تلاوت کې ترولو به بسم الله وته نه که اول څنګه تو قرآن پاک تلاوت شروع کولو شروع د سورته براءت سوره توبه نه کولو به هم اعوذ بالله وته هم بسم الله وته ای بسم الله الرحمن الرحیم د قرآن مجید
سوره نمل کې کوم آیات راغلی دا د اخ صورت حصہ ده، اخ صورت جز ده. دین علاوه د دوو سورتونو په منځ کې دا یو مستقل آیات ته دی وجنه د دې احترام کې یعنی قرآن مجید دی احترام د بسم الله احترام د قرآن مجید په شان دی واجب ده. څه مطلب؟ لکه څنګه بی اوداس ته قرآن پاک نشي غستره اندسې بی اوداس ته دغه بسم الله هم نشي غستله. لکه څنګه بی اوداس ته قرآن پاک تلاوت نشي کوله اندسې د بسم الله الرحمن الرحیم تلاوت هم نشي کوله. که یو سړی ده مثال زنانه ده حیض ده او ته نفاس ده یا یو سړی د جنوبت په حالات کې ده دو بسم الله الرحمن الرحیم به طور تلاوت نشي کوله. که به طور لکه مثال ټکاله خوري حالت حیض کې حالت نفاس کې حالت جنوبت کې بسم الله یله شي ویلی ازو کې دوا ده دغه ازو کې دو تلاوت نه کوي نه به طور دعا دا بسم الله الرحمن الرحیم بیا دا سیل شي به طور ذکر ای د به طور تلاوت بسم الله تور پر نشي له زپری حالت حیض او نفاس او جنوبت نه پوک نه شوا. بسم الله الرحمن الرحیم په المنځ کې ته ودرې په اول رکوت کې یل دی بسم الله دا سنت دی او دینه علاوه صدقه بسم الله تیز یل پکور دی کورو یل پکور دی نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او نور هم ائمه یی صدا ورو یل سنت دی. اول رکوت نه علاوه په نور رکعتونو کې بسم الله یل صدا سنت دی. لکه څنګه ته یو رکعت وکړل دویم رکعت چک شو الحمدلله مخکې بیا بسم الله یل دریم رکعت کې بیا بسم الله یل څلورم رکعت کې بیا بسم الله یل دی الحمدلله مخکې علما په دې باندې اتفاق ده صدا سنت دی بلکې بعضی علما خدا واجب خیلی صدا یل واجب دی. المنځ کې سوره فتحې نه بعد سکرت السورات شروع کړي دی واکې بسم الله یل پکور دی کنه دی یل پکور چا جهری الموز ده یا سری پټ باندې الموز ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او خلفای راشدین نه دا ثابت نه ده ست الحمد وای الحمد پس کوم سورات یای دین مخکې بسم الله یل ثابت نه ده. امام سے دغه بهتر خیال ده بلکې کایو سړی الحمد نه بعد دا سورات شروع کول بسم الله او ویلا نه پدی باندې علماء اتفاق ته صدا مکروه نه ده. بهرحال د الحمد ترجمه مخکې د سوره فتحې ترجمه کول نه مخکې کومې اهم ضروري خبرې د مو وکړلې او سوره فتحه کې څه خبرې علا پوخی دې ترجمات څه ده ان شاء الله ترجمه به هم کوو او دې آیتونو څه مطلب ده او دې صورت کې څو آیتونه دي څنګه طریقې سره دي ان شاء الله دې باندې به تفصیلی خبره کوو. الله تعالی دغه خبر باندې موږ ته عمل هم نصیب کی پوهه هم نصیب کی. واخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.